अस्सलामुअलैकुम। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. Dear viewers, زموږ نن ټاپک دی سپیچ، تقریر، وینا. د سپیچ کولو طریقه، آیا سپیچ به موږ څنګه کوو، تقریر به موږ څنګه کوو، یو چا ته به موږ وینا څنګه کوو. سټوډنټ ناست دي، طلبا ناست دي، یو پروګرام دی په هغه کې به موږ تقریر څنګه کوو. آیا اول پوزیشن چې کوم دی یو طالب علم به څنګه وړي، یو جوان به اول پوزیشن په پروګرام کې څنګه وړي، آیډینس به دی څنګه مطمئنه کوي، او ججمنټ چې کوم ججان کوي ججان به دی څنګه مطمئنه کوي. د تقریر چې کومې طریقې دي او د تقریر چې کومه مین اهم طریقه ده، ازن تاسو ته په ویډیو کې درشوم. تقریر یو مهارت دی، دا مهارت درشوم چې له ننه بعد ستاسو هر ځای کومه مقابله وي، یا په غټ سټیج باندې وي، یا په یو سکول کې وي، یا طالب وي، یا طالب علم وي چې څوک هم تقریر کول غواړي، نو دا ویډیو وګوري چې تقریر به په دې انداز کوي. تقریر کې یو څه مخصوصه شان دي، آیا چې دا مخصوصه شان تاسو در سره ونیول چې د دنیا هر مقابله وي، آیا که وړه وي که لو وي، تاسو به په پوزیشن کې اول نمبر راځئ. نو راسئ د بورډ په طرف زه تاسو ته دروشم چې د تقریر اهم پوینټونه چیش دي. تقریر به تاسو څنګه کوئ، سامعین به تاسو څنګه مطمئنه کوئ، طالبان طلبا چې کوم تاسو ته ناست دي، دا یو مجمع تاسو ته ناسته ده، دا به تاسو څنګه مطمئنه کوئ چې تاسو له تقریره مطمئنه سي او تا واوري، او ججمنټ چې کوم فیصله کوي تا ته خپل نمبر درکړي او ته په اول پوزیشن راسي. ترګردو له مخه تقریر په انګلیش کې سپیچ ورته یي، په اردو کې تقریر ورته یي، او په پښتو کې وینا ورته یي چې ته چاته غږا کوي. ترګردو له مخه په تقریر کولو کې اول شی چې دی د انسان آی د ټینشن چې کوم دی، د سترګو کتل چې کوم دی، دا اهم شی دی چې په سترګو به ته مړګي ته څنګه ګوري. یو غټه مجمع ناسته ده، ته تقریر کوي، ستا تقریر لګیا دی او ته سترګې رپایې، یا سترګې په خپل ځان کې د باندې دي، یا په تقریر کې تا رټوالی د سوچ وایې، نو ستا د سترګو چې کوم آیډیا د کوم کتل دي او جج چې کوم ججمنټ کوي ته دا ور محسوسه کوي چې دا هلک رټه وایي، دغه دا تقریر په رټه زده کړی دی، دا له خپله ځانه نه غږېږي، دا یو شی رټه کړی دی. نو لہذا د سترګو چې کومه کتل دي دا به ته عوام ته بالکل کلیر کوي. هر سړي ته به په سترګو کې ګورې، و ججمنټ ته به ګورې، جج ته به ګورې، و طالب علمانو ته به ګورې، و مجمع ته به ګورې، سامعین ته به ګورې. سترګې به په دوی کې بالکل نسې، له دوی به سترګې هغه نه کوي، جیجک به نه محسوس کوي چې ته جیجک محسوس کوې، ته مړګي ته نه ګورې، نو ستا تقریر کتل نه غواړي. مین شی دا دی چې ستا به د سترګو چې کوم کتل وي به ډېر برابر وي، کلیر به ته مړګي ته ګورې، نو په خپل ټاپک کې به ستا سوچ نه وي بند چې ستا سترګې بلې خوا ته واوړي. ون شی دا دی. دوم چې دی باډي لینګویج، ستا چې کوم باډي لینګویج دی، ته به بالکل سټیج ته وخیځې، سیده به درې، ستا به باډي بالکل برابر وي، نه به کوږ ولاړې، نه به ټیړه ولاړې، نه به داسې ولاړې، نه به داسې د شا پر خوا ولاړې، بالکل به کلیر ولاړې، و خپل سټیج ته به ولاړې، لاسونه به د ایښي. بیان به ستاسو دا وي چې کومې اشارې دي، اشارې به له هرې فقرې سره هغسې کوي چې کوم د فقرې دا رهنمایي کوي چې کومه فقره ته یې کوم سنټنس ته یې بالکل به لاس د هغې اشارې مطابق، د هغه سنټنس مطابق د لاس چې کومه اشاره ده به کوي، د سترګو چې کومه اشاره ده به کوي، د سر چې کومه اشاره ده به کوي. یعنی باډي لینګویج باندې به کمپرومایز نه کوي. باډي لینګویج به ستا ډېر ښایسته وي، جامې به د صحیح په غاړه وي، کپړې به د صحیح وي، ویښتان به د صحیح وي، پوزیشن به د صحیح وي، الفاظ به د صحیح وي، او دا کوم غاښونه چې دي دا به بالکل کلیر ټوټ پیس وي، دا به صفا وي. اوس دا دوم شی دی چې باډي لینګویج به ته برابر ساتې، کوږ به نه درې، سټیج ته به سلو خیږې، ډېر تیز به نه ځې، نه به ډېر سلو ځې، بالکل به نارمل سټیج ته خیځې. دا دوم پوینټ. دریم پوینټ دی سپیچ ریډینګ. تقریر چې کوم تاسو پر کومه موضوع تقریر کواسته، مین شی دا دی چې ستا به موضوع دومره پوخ زده وي چې ته کله تقریر کوې د دې شي ته ته نسې اړ چې آیا تقریر له کومې لیکلې شروع دی،
په هغه تقریر د په ذهن کې اخیستی دلته تقریر کوي رټې ته سوچ وایي نه نه ته به دورې پوه زده کوې چې ته تقریر کوې ستا پر زبان دغه یې راځي ستا سوچ په تقریر کې نه وي بند نه د په الیګره کې بند وي نه د په یو سنسټنس کې بند شي په دې فکره پسې دا شروع کړي په دې پسې دا شروع کړي یعنی لکه یو میټو طوطا چې کوم ورته وایي چې آ زباني د چا بول زده کړي رټای کړي بیا دی غږاږي نو ته به رټه داسې وایې چې ستا به سوچ نه وي پکښې باندې بالکل به ستا پر زبان د راځي خلکو ته به ته نور محسوس کوې عوام ته به ته نه محسوس کوې سامعین ته به ته نه محسوس کوې ججانو ته به ته نه محسوس کوې چې آیا ما رټه والی د ستا به دورې پوخ زده وي درېیم شی دا دی څلورم شی دی سپیچ ورډز د تقریر کولو چې کوم الفاظ دي یعنی تلفظ د تلفظ ادایګي به بالکل کلیر کوي هر لفظ به صحیح آئے کومه فکره د کشیدو د آب کشی کومه فکره د غصې د په آب غصه کوي داسې نه وي چې فکره د غصې نه وي د نصیحت وي او ته دورې جذباتي سي چې نصیحت هم په غصه کې وکړي ډېر خیال به کوي ته چې کله نصیحت چاته کوي هغه به ډېر په نارملیټي کې کوي او ته چې کله غصه کوي د غصې فکره به راخي یو فکره هغه لري اونچایي لري پورته به بیا یو فکره پرکوزه به بیا کله فکره نارمل وي نارمل کوي به کله فکره تیزه وي یعنی غصه پکښې وي آب بالا کوي او ریډینګ تلفظ به ته صحیح ادا کوي په ورډزو کې به غلطي نه کوي الفاظ به بیا که د انګلیش وي که د اردو وي که د پښتو وي صحیح به ادا کوي چې خلک دا نه وایي چې دا یو اناړي سپیچ کوي خلک دا وایي چې دا ډېر تعلیم یافته سړی سپیچ کوي نو دا مین شی به ته یاد ساتي स्पीच और रीडिंग और څلورم شی دی تقریر پر مکمل عبور رکھنا طلبا مطمئن رکھنا اور اپنے ساتھ لے کے چلنا تقریر باندې بستا مکمل کابو وي مکمل عبور بدوي خلک بدانه محسوس کوي نه بستا پسترګو کې فرق وي نه بستا په بول چال کې فرق وي نه بستا پر ریډینګ کې فرق وي نه بستا پر اټه کې فرق وي بالکل بکلیر بستا په مکمل عبور پر حاصل وي بیا به ته څه کوې بیا به سامعین له ځان سره دلچسپه ساتې چې کوم تا اوري ستا اورېدونکي دا به ته له ځان سره ساتې تر اخره پورې چې دوی له تا بور نه سي دوی له تا زه پریشانه نه ځي دوی له تا زه ستا و تقریر ته لفټ نه کې ور نه نه لفټ ته به نه ته به داسې فکرې پکښې څه چې بار بار دوی له تا سره ذهن استعمالوي چې دغه هلک دا شی وویلې دا تر چیز ویلې دغه دا سوال وکړي د دې جواب به چیز وي तब दुई रजान सर रिलेटेड साथे साथ साथ उनको लेके चलना دا د یو مکرر مهارت دی نو دا شان چې کوم ته راولې مکمل په سپیچ کې نو ان شاء الله د پاکستان په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې چې ته تقریر وکې سپیچ وکې لتا به څوک بازی نسیو ته په اول نمبر راځي لہذا دا مین شان دی دا هغه دی خو د دې په باره کې بیا زه یو تفصیلي بله ویډیو جوړوم چې د فکري پورته او کوز یعنی د غصې فکره او د نصیحت فکره دا وی څنګه دا به تاسې یاست څنګه بیا به زه یو داسې ویډیو بل ورکوم چې په هغه کې به زه دا د شوم یو سپیچ به رااخلم زه به یې تاسو ته کوم چې دا فکره به داسې بالا کوې د اردو وي د انګلیش وي درې سره به رااخلم تاسو ته به کوم چې دا فکره به داسې بالا کوې دا فکره به داسې نارمل یې دا د نصیحت فکره به داسې وی او دغه د غصې فکره به داسې یې نو ان شاء الله فلحال که تاسو ما پر چینل نوی یاست نو دا زما چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله ډېرې معلوماتي ویډیو به زه تاسو ته نیکسټ ټایم هم شیر کوم او له تعلیم سره به ریلیټډ اوسو ان شاء الله ریلیټډ شان به زه له تاسو سره معلوماتي شان شیر کوم چې تاسو یو څه فایده ځینې واخلئ فلحال غفار پټان ته ورکړئ اجازت الله حافظ